په خپل ژوند کې هیڅ کله د 15 قسمه خلکو سره ملګرتیا ونه کوي او ملګرتیا خو ډیره غټه خبره ده چیرته ورسره په لاره کې هم شریک لاړ نشي. او دا زه نه وایم، دا د امام جعفر صادق رحمه الله پلار امام باقر رحمه الله خپل زوی ته نصیحت کوي چې ای بچی په خپل ژوند کې د 15 قسمه کسانو د ملګرتیا نه ځان وساته. او ملګرتیا وایي ډیره لرې خبره ده چیرته ورسره په لاره باندې هم شریک لاړ نشي. نو دا نصیحت مونږ او تاسو ته هم دی، په خپل ژوند کې د دغسې 15 قسمه کسانو د ملګرتیا نه ځان وساتئ. که ځان هم وساتلو انشاءالله ډېره ګټه به ترلاسه کوئ، او که ځان هم ونه ساتلو نو نقصان به ستاسو مقدر وي. اول نمبر ورته نصیحت کوي، ورته وایي چې د فاسق او د فاجر سړي سره ملګرتیا مه کوه، ځکه کوم سړی چې د خپل رب خیال نه ساتي، د هغه د حکمونو خیال نه ساتي، نو ستا به څه خیال وساتي؟ او کوم سړی چې د خپل رب سره وفادار نشو، هغه به تا سره څه وفا وکړي؟ نو د فاسق او د فاجر سړي د ملګرتیا نه ځان ساته. دویم ورته وایي چې د دروغجن سړي د ملګرتیا نه ځان ساته. کم سړی چې دروغجن دی او دروغ وایي، د دغسې سړي د ملګرتیا نه ځان ساته، ځکه وایي د دروغجن سړي هیڅ دین او ایمان نه وي معلوم، او د ده په قول او فعل کې ډېر غټ تضاد وي، نو لحاظه وایي د دروغجن سړي د ملګرتیا نه ځان ساته. او دریم ورته وایي د هغه سړي د ملګرتیا نه ځان ساته چې د هغه معاملات د خپلو خپلوانو سره جوړ نه دي، یعنی د قطع رحمۍ ارتکاب کوونکی دی او قطع رحمي کوونکی دی د خپلو رشته دارانو سره. نو وایي د دغسې سړي د ملګرتیا نه ځان ساته. کم سړی چې د خپلو خپلوانو سره وفادار نه دی، خپلو خپلوانو سره تعلق صحیح نه دی، نو وایي تا سره به څه تعلق صحیح شي چې ته یو پردی سړی؟ نو وایي د دغسې سړي د ملګرتیا نه هم ځان ساته. او ورته بیا فرمایي چې د بېوقوف او د کمکل سړي د ملګرتیا نه ځان ساته، ځکه دا ستا د عزت خیال نشي ساتلی، ځکه دی د خبرې کولو او د خبرې اورېدلو وخت نه پیژني، ستا د عزت به خیال ونه ساتي. او بیا اخره کې ورته وایي چې د بخیل سړي سره ملګرتیا مه کوه. د بخیل سړي سره ملګرتیا مه کوه، ځکه بخیل سړي ته خپل مال دا ډېر عزیز وي او پیسه یې ډېره خوښوي، مال یې ډېر خوښوي. نو وایي له ځان نه به خبر هم نه یو د مال په بدله کې به یې تم خرڅ کړی او ستا مال به یې هم حذف کړی. نو وایي د بخیل سړي سره ملګرتیا مه کوه. بخیل سړی د مال د خاطره ستا ملګرتیا هم قربانولی شي او تا هم قربانولی شي. نو دا ډېر قیمتي نصیحتونه دي. موږ او تاسو ژوند د زندگی ده ملګري م ځان ته جوړ کړي او یارانې دوستاني کو، نو باید موږ چې کله هم د یو چا سره ملګرتیا کو دغه 15 خبرو ته وګورو چې دغه 15 خبرې خو په هغه کې موجودې نه دي. فاسق فاجر خو نه دی، بخیل خو نه دی، دروغجن خو نه دی، قطع رحمي کوونکی خو نه دی. که چیرته دغه صفات او د دې نه یو صفت هم په هغه کې موجود وي، اول خو دعوت ورته ورکو، نصیحت ورته وکړو چې دغه له ځان نه وباسه. خو د فارسۍ یو متل دی، وایي هر څو برو خو عادت نه برو. عادت ډېر په سخته باندې د انسان نه وځي. کوشش کوئ د دغسې خلکو د ملګرتیا نه ځان وساتئ، د دغسې خلکو د یارانې دوستانې نه ځان وساتئ، انشاءالله ډېر څه به ترلاسه کوئ. او دا ډېر قیمتي نصیحتونه دي، ډېرې قیمتي خبرې دي، ځکه د فاسق او د فاجر سړي چې ورته وایي د ملګرتیا نه ځان وساته، نو فاسق او فاجر سړی چې کوم سړی د خپل رب خیال نه ساتي، د رب د حکمونو خیال نه ساتي، نو هغه به ستا خیال وساتي، هغه به تا سره څه وفا وکړي، هغه به تا سره څه مینه وکړي. نو لہٰذا د دغسې خلکو د ملګرتیا نه ځان وساتئ. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.